فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم. عالم دی الله پاک، پوه دی الله پاک په مراد د دې ټکو باندې. الف لام میم، حامیم، کاف ها یا عین صاد، حامیم عین سین قاف. څومره چې حروف مقطعات د دې ټولو معنا خالص مخلص الله رب العزت ته معلومه ده، بل چاته نه معلومه. دغه مختلف اقوال دي. بعضی وی چې دا حروف مقطعات یعنی الف لام میم کاف ها یا عین صاد دغه حروف مقطعات ویل شي چې دا حروف مقطعات دا د دې سوراتونو نومونه دي چې په کوم سورت کې راشي دغه سورت نوم. راجح کول او د جمهور صحابه دغه مسلک دا دی چې دا د الله رب العزت رازونه دي. دا الف لام میم کاف ها یا عین صاد څومره چې حروف مقطعات دي دا د الله رازونه دي او شاید چې دا راز الله پاک جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی وي، خو نبی علیه السلام د دې خبرې نه منع کړی وي چې امت ته به د دې معنی نه کوي. ځکه چې راز ویل شي دی چې دا بل شاته نه وایي، امانت دی. شاید چې نبی علیه السلام ته دا رازونه الله پاک ویلی وي، خو نبی علیه السلام د دې خبرې نه منع کړی چې د دې معنی به امت ته نه کوي. جمهور صحابه د حضرت ابوبکر صدیق، د عمر فاروق، د علی المرتضی، د عثمان ذوالنورین، د لوی صحابه کرامو دغه مسلک دادی چې حروف مقطعات چې دي نو د دې معنی صرف او صرف الله ته معلومه ده، بل چاته د دې معنی نه ده معلومه. دې ته حروف مقطعات ولې ویل شي؟ مقطعات معنی کټ کړل شي. نو یو خو د دې معنی کټ کړل شي د صرف الله ته معلومه ده، بل چاته معلومه نه ده. او شاید چې نبی علیه السلام ته الله دا خبره معنی ورته کړی وي، خو نبی علیه السلام ته ویلي وي چې بل چاته به نه وایي، دا زما راز. نو دا د الله چې کوم دی راز دی. نو د دې وجه نه چې د دې معنی چې کوم دی کټ کړل شوی د چاته نه ده معلومه، نو د دې وجې ته حروف مقطعات ویل شي. دویمه وجه دا ده چې دا حروف مرکب نشي ویلي، یو یو ویل شي. الف لام میم یعنی علم نشي ویلي، الف به جدا وای، لام به جدا وای، میم به جدا وای. نو د دې وجې ته چې کوم دی حروف مقطعات ویل شي. نو په دې کې راجح کول او د جمهور مسلک دا دی چې دا د الله رب العزت رازونه دي. شاید چې نبی علیه السلام ته الله دا رازونه ویلي وي، خو امت ته د دې حکم نشته چې په دې کې بحث مباحثه وکړي، په دې باندې سوچ وکړي. شاه منصور بابا جي فرمایل چې په جنت کې به هر سړی خپل خواهش ظاهري او الله به د هغه خواهشات ټول پوره کړي. دنیا د خواهشاتو ځای نه دی او جنت الله د خواهشاتو ځای جوړ کړی دی. د هر مسلمان چې کوم مسلمان جنت ته لاړ شي الله رب العزت به ټول خواهشات پوره کړي. نو شاه منصور بابا جي سي وایي څوک به وایي چې زه زمینداره غواړم، څوک به وایي چې زه حورې غواړم، څوک به وایي چې زه باغات غواړم. وایي زه به الله ته وایم چې الله پاکه ماته د متشابهاتو معنی وکړي. دا کوم حروف مقطعات چې دي یا نور داسې الفاظ قرآن کې راغلي دي چې انسان د هغې معنی نشي کولی، وایي زه به الله ته وایم چې دنیا کې درانه پټې ساتلې وي، خو الله دا راز به راته نن ښیي او د دې حروف مقطعاتو معنی به ماته کوي. زه به الله ته دا خواهش مه ته کوم. نو دا حروف چې دي په دې په معنا باندې صرف او صرف الله پاک کوي. مخکنو کتابونو کې هم د الله پاک رازونه وو په مخکنو کتابونو کې، او قرآن کې هم الله رب العزت دا د الله رازونه دي. نو مونږ او تاسو په معنا نه پوهیږو، خو د پیدې نه خالی نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د قرآن یو حرف او یو حرف الله ورله یو نیکي ورکوي او د دغه نیکۍ ثواب الله یو په لس ورکوي، نو په یو حرف باندې یو لس نیکۍ شو. نبی علیه السلام فرمایي په آخره کې زه دا نه وایم چې دا الف لام میم دا یو حرف دی،
بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. دا الف جدا حرف دی، دا لام جدا حرف دی، او دا میم چې کوم دی دا جدا حرف دی. نو په دې درو وړو ټکو انسان چې کله بې اودسه قرآن ته لاس نه وروړي، بې اودسه د دې تلاوت کوي، نو په دې درو وړو حروفو باندې ورته الله 13 نیکۍ ورکوي. څومره نیکۍ ورکوي؟ 13 نیکۍ ورته الله ورکوي. او که دې په اودس کې ووي نو بیا ورته په یو لفظ باندې، په یو حرف باندې 15 نیکۍ الله په اوداسه کې ورکوي. نو د درو حرفونو څومره نیکۍ شوي؟ 75 نیکۍ ول الله ورکوي د درو حرفونو باندې. او چې کوم سړی په مونځ کې په ناسته ووي نو بیا په یو حرف ول الله 50 نیکۍ ورکوي. نو د دې درو حرفونو 150 نیکۍ الله پاک ورکوي. او چې کله انسان په مونځ کې په ولاړه باندې ووي نو په یو حرف ورله الله پاک جل جلاله 100 نیکۍ ورکوي. نو د الف لام میم د دې درو واړو 300 نیکۍ الله پاک ورکوي. نو د فائدې نه خالی نه دي، دا د الله د طرفه دي، د قرآن مجید حصه ده، خو په معنا باندې مونږ او تاسو نه پوهېږو. په معنا څوک پوهېږي؟ الله. دې کې دې طرف ته هم اشاره ده چې الله د سورې بقرې شروع دا د الف لام میم نه وکړه، د داسې کلماتو نه وکړه چې لوی لوی علما او لوی لوی سکالران په دې باندې نه پوهېږي. صرف دک وایي چې دا زمونږ د رب د طرفه دي، د دې په معنا الله پوهېږي، مونږ پرې نه پوهېږو. دې کې اشاره دې طرف ته هم ده چې انسانه ته ډېر لوی سکالر شي او ته ډېر لوی عالم شي، ډېر لوی شیخ القرآن شي، نو که قرآن زده کول غواړي نو لومبی به دا خبره کوي چې ګورې الله زه نه پوهېږم، الله ته پوهېږي، نو الله به د قرآن پوهه او سمجھ درکړي. لکه دې طرف ته هم اشاره ده. الف لام میم په دې علما هېڅوک نه پوهېږي. یو سړی ډېر لوی عالم شي خو دې به وایي چې الله زه نه پوهېږم، زه نه پوهېږم، نو الله به دې پوهېږي. خو ته ډېر لوی عالم شو خو دا خبره به کوي چې ګورې الله پوهېږم نه، نو قرآن کې الف لام میم د دې وجې نه راوړی دی چې انسان کې عاجزي پیدا شي، خو دې ډېر لوی عالم شي خو دې د خپل علم باندې تکبر ونه کړي. نو قرآن مجید دا امتحان دی، او دا د علماو دپاره هم امتحان دی، د عوامو دپاره هم امتحان دی. د دې مثال یې د اسونو سره ورکړی دی. دوه قسمه اسونه دي، یو هغه اسونه دي چې هغه تیز رواني او منډه د هغې مزاج جوړ شوی دی، منډه وي، منډې ته خوشحالېږي. دویم قسمه هغه اسونه دي چې هغه اسونه په دمه دمه باندې ځي، کابو یې نه کېږي، په یخ سوري باندې خوشحاله. نو الله دا عام خلک چې دي دا د کمزور اسونو په شان دي چې منډې د کابو نه کېږي، او د علماو مثال د هغه تیزو اسونو په شان دي. نو الله د دې الف لام میم په وجه باندې د علماو امتحان اخلي چې ته خو د منډې عادت یې، ته د مطالعې شوقین یې، او ستا مزاج دا جوړ شوی دی چې زه یو یو حرف کې تحقیق وکړم، د یو یو حرف معنی معلومه کړم. خو عالم صاحب د الف لام میم د کاف ها یا عین صاد څومره حروف مقطعات چې دي نو د دې په معنی کې به منډه نه وای، الله ورته واګي واچول چې راټینګ شه، په دې حروفو باندې ته نه پوهېږې، په دې الله پوهېږي، په دې کې به ګوتې نه وای. کوم عام خلک چې دي هغې ته نبي علیه السلام په حدیث کې الف لام میم حرف راوړو. دې کې اشاره دې طرف ته ده چې تاسو لکه منډه ووایئ، قرآن شروع کړئ، اگر کو تاسو په معنی نه پوهېږئ خو بیا هم دا د ثواب نه خالي. په دې پوه شوئ؟ الف لام میم. نو الله پاک عالم دی په مراد د دې حروفو باندې. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې هیڅ شک نشته دی فیه په دې کې، یعنې په دې قرآن کې. اوس دلته کې ذالک راوړو، ذالک دا اسم اشاره ده. په اردو کې مونږ وایو و یې، و معنی هغه، یې معنی ده. په عربی کې ها زمانه ده او د ذالک معنی هغه. نو قرآن مونږ ته مخې ته پروت دی او مونږ وایو هغه کتاب دی، هغه کتاب. مطلب دا چې سړی ما سره دلته کې ناست یم هغه سړی، سړی ما سره دلته ناست یم هغه سړی. نو په کار خو دا وه چې دلته کې ذالک الکتاب، هذا الکتاب راوړی چې دا کتاب زه قرآن مونږ ته مخې ته پروت دی او الله وي هغه کتاب. نو دا اسم اشاره د لرې دپاره ځکه راوړله چې هغه کتاب دی چې دې کې د قرآن اوچت شان او اوچتې مرتبې ته اشاره ده چې دا قرآن هغه کتاب دی. لکه پښتو کې یو سړي کارنامه کړي نو چې مونږ یې چې دا تعریف کوو نو مونږ دا هغه سړی دی چې پلان کې کار یې کړی. نو دلته کې اشاره دې ته چې ذالک الکتاب، کتاب مونږ ته مخې ته پروت دی، مونږ یې هغه کتاب. مطلب دا چې دا هغه کتاب دی، د قرآن هغه اوچتې مرتبې ته اشاره ده. د قرآن مرتبه ډېره لرې ده، ډېره اوچته ده. نو دې کې د قرآن هغه غټې مرتبې ته اشاره چې دا هغه کتاب. دویمه معنی دا ده، دویم مطلب دا دی چې الله دلته ځکه چې کوم دی اسم اشاره د بعید راوړې ده چې د قرآن مجید فضایل په نورو کتابونو کې، مخکنو کتابونو کې راغلي. څنګه چې د نبي علیه السلام فضایل راغلي
نو دک شان د قرآن فضایل راغلی چې نبی علیه السلام باندې به الله قرآن نازلي، هغه قرآن طرف ته اشاره ده. مخکنو امتونو کې کتابونو کې چې کوم قرآن د قرآن فضایل راغلی هغې طرف ته اشاره ده هغه کتاب. دبا بادشاه د یمن د په زړه کې دا فیصله کړې وه زه به ټوله دنیا فتح کوم، دا فیصله یې کړې وه چې کوم ځای کې به جنګ وکړو نو هغه ځای به فتح کړو، د هغې سړي به یې غلامان جوړ کړل، ښځې به یې ولګینځې جوړې کړې. اخره کې مدینې منورې ته خیال شو، راغی په مدینه منوره باندې حمله وکړله. چې کله یې په مدینه منوره باندې حمله وکړله نو د مدینې منورې خلکو سره جنگ شروع کړو او جنگ کېدو. مدینې منورې خلک الله رب العزت ته مخکې نه نرم مزاجه میلمه دوست پیدا کړي. نو دروازې به د مدینې منورې خلکو سره د دبا د یمن د بادشاه جنگ وکړو او چې کله شپه به شوه نو د مدینې منورې خلک به لاړل کور کې خپل بیبیانو ته به یې ډوډۍ پخې کړې. دا کسان زموږ میلمانه دي لرې نه راغلي دي، زنانه ورسره نشته دي، به ډوډۍ کم ځای کې خوري. نو په خپلو بیبیانو باندې به ډوډۍ پخې کړې او هغه به یې راوړې او دغې یمن واله باندې به چې کوم دی وخوړول. 4 میاشتې جنگ وشو او 4 میاشتې د مدینې منورې خلکو د دغې یمن والو میلمستیا وکړه. دروازې به یې ورسره جنګ کو او د شپې به یې له بهترینه میلمستیا کوله. 4 میاشتې تېرې شوې نو د بادشاه د خلکو نه تپوس وکړو چې مخکې خو موږ ترې 4 ورځې جنګ وکړو، ملک خو به فتح کړو، علاقه خو به فتح کړه، زموږ 4 میاشتې وشوې دا ځای ولې نه فتح کېږي؟ نو په دغې لښکر کې دې سره علما کرامو 400 عالمانو په دې لښکر کې اوسه د یهودو. نو هغې ورته وی بادشاه سلامت موږ یو خبره وکړو. هغه وی او خبره دا ده چې دا موږ په کوم علاقه باندې لګیا یو په کومه پاکه خاوره باندې او دا موږ قبضه کول غواړو، دا موږ نشو قبضه کولی. وی ولې؟ دا موږ ځکه نشو قبضه کولی چې موږ په خپلو کتابونو کې لوستي دي چې نبی علیه السلام د آخر زمانې پیغمبر به راځي او مدینې منورې ته به هجرت کوي. نو چې نبی علیه السلام خپل پاک قدمونه په دې پاکه خاوره باندې ږدي نو دا خو 4 میاشتې موږ جنګ وکړو، خو موږ 4 کاله جنګ وکړو، خو موږ مدینه منوره نشو فتح کولی. نو د بادشاه په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت پیدا شو. نو کډې حکم یې وکړ کډې راون غاړه چې ځو. نو دوی چې کله روان شو نو د عالمانو ورته درخواست وکړو چې بادشاه سلامت خو ستا خوښه وي نو موږ به دلته کې پاتې شو او چې کله د الله پیغمبر راشي نو موږ به ایمان راوړو، او که زموږ په دور کې رانغی نو زموږ بچیو به ایمان راوړي، که د هغوی په دور کې رانغی زموږ بچیو به ایمان راوړي، خو موږ به دلته پاتې شو. بادشاه د نبی علیه السلام محبت یې دومره زړه ته کوز شوی و چې بادشاه یوازې دې ته صرف اجازت ورنه کړو بلکې مدینه منوره کې ورله ځمکه په بیه باندې واغستل او بیا ورله هر یو عالم له یو کور جوړ کړو. 400 کورونه د بادشاه په مدینه منوره کې جوړ کړو او بیا ورسره یو بهترین ښکلی کور بل جوړ کړو او دې ته یې ویې تاسو به دلته کې پاتې کېږئ. او بیا د دبا بادشاه یو خط ولیکو، دا خط کې نبی علیه السلام ته ولیکل چې د الله پیغمبره زما زړه غواړي چې زه ستا د خپو د تلیخ ښکل کړم، خو ما لیدلی نه چې کله راشي او زه موجود وم نو زه به خپله بادشاهي پرېږدم، ستا پیزار به ګرځم، ستا غلام به جوړېږم، او خو زه زما په دور کې رانلې د الله پیغمبر دا خط پرېږدم، دا کور هم تا ته هدیه دی او دا خط هم تا ته هدیه دی. او په دې 400 عالمانو کې یو مشر عالم وکتو دا خط یې وله ورکړ او ورته یې وویل خو زه ژوندی وم او نبی علیه السلام هجرت وکړو، زه په خپله راځم، او که زه مړ وم نو دا خط په ته خپل بچي له ورکړي، هغه به خپل بچي له ورکړي، هغه به خپل بچي له ورکړي، چې د چا په دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو دا خط په هغې ته ورکړي، دا کور به هغه ته والی. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې نبی علیه السلام کله هجرت وکړو نو اوښه تلا د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې کېناستله. نبی علیه السلام خپل سامان مبارک د ابو ایوب انصاري په کور کې کېښودو. دا د ابو ایوب انصاري کور نه و، دا د هغې عالمانو په اولاد کې را روان او دا کور د مخکې نبی علیه السلام ته دبا بادشاه هدیه کړی و. نبی علیه السلام د ابو ایوب انصاري کور ته نه خپل کور ته یې کډه ووړه. نو دې کې دغې یهودو ته ذکر دی، دا یهودو بیا ایمان را نه وړو د عناد د وجې، بعضو کې مسلمانان شو خو اکثریت ایمان را نه وړو. نو دې کې هغې ته حکم دی چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، ای یهودیانو دا هغه کتاب دی چې تاسو په خپلو کتابونو کې د دې فضایل لوستي او د کوم پیغمبر په تمه چې تاسو چې کوم دی ناست وئ د کلونو راسئ، د سوونو کلونو راسئ تاسو په تمه ناست وئ چې د الله پیغمبر به راځي او په هغه به کتاب نازلېږي او موږ به ایمان راوړو.
نو دا هغه کتاب دی لا ریب فیه دی کې هیڅ قسمه شک نشته. نو ذالک الکتابو کې هغه مخکنو کتابونو د اشاره ده او یهودو ته پکې تنبیه هم دی چې ای یهودو تاسو خو د 800 کالو چې کوم دی د نبی علیه السلام په انتظار ناست وای، نبی علیه السلام باندې الله دا کتاب نازل کړ، دا هغه کتاب دی چې تاسو په خپلو کتابونو کې لوستی وو، په دې باندې ایمان راوړئ، هغې ته پکې دعوت دی. ذالک الکتاب دا ها کتاب دی لا ریب چې هیڅ قسمه شک نشته دی فیه په دې قرآن کې. دې کې بل سوال پیدا کېږي الله وایي دې کې شک نشته دی او کفار پکې شک کوي. شک په دوه قسمه دی، یا په کلام کې شک وي، کلام کې څه غلطي وي د هغې د ولې شک وي، یا د انسان په ذهن کې غلطي وي. نو په کلام کې څه غلطي نشته، د غلطۍ نه پاک دی، دا بېشکه کتاب دی. خو د کفارو په ذهنونو کې چې کوم دی غلطي ده، لکه اوس کوئی ښاپیرک خلکو ته وایي چې نور مه منئ، نور نشته دی. د ښاپیرک په نه منلو باندې څوک نور د نور نه انکار نه کوي. ښاپیرک کارجز خو د شپې چې کوم دی ګرځي، د ورځې ودې ته پته نشته چې نور څه شی دی. نو دقه شان کفارو ته پته نشته چې د الله کتاب څه شی دی. نو دې کې هیڅ قسمه شک نشته دی. ذالک الکتاب دا ها کتاب دی لا ریب هیڅ قسمه شک نشته دی فیه په دې کتاب کې هدن دا قرآن چې کوم دی دا هدایت دی، دا کتاب هدایت دی للمتقین، د متقیانو لپاره. متقیانو لپاره ذکر کړل. او دې کې یو سوال پیدا کېږي چې متقیانو ته خو د مخکې نه هدایت حاصل دی، نو الله ولې وفرمیل چې دا قرآن د هغې لپاره هدایت دی؟ نو که تاسو سوچ کړي نو موږ په سورې فاتحه کې د هدایت 3 درجې ویلي. هدایت لغوي معنی ده چاته لار ښودل، چاته په نرمۍ سره لار ښودل. نو دلته کې چې موږ وایو چې هدن دا قرآن هدایت دی للمتقین، د متقیانو دپاره. نو که څوک اعتراض وکړي چې متقیانو ته خو د مخکې نه هدایت حاصل دی، نو ته څنګه وایې چې دا قرآن د دې لپاره هدایت دی؟ نو موږ د هدایت 3 درجې ذکر کړې وي. نو موږ دلته کې جواب کوو چې دلته کې د هدایت نه مراد د هدایت هغه خاصه درجه ده، هغه درجه چې په هغه هدایت سره انسان دا چې کوم دی د آخرت نقصان او د آخرت تاوان نه بچي. هدایت موږ 3 درجې، یو هغه چې ټول مخلوق ته حاصله وه، یو هغه چې مسلمانانو او کافرانو ته الله هدایت لارې ورته ښولې وه، مسلمانانو قبوله کړه هغې د مسلمان وي، او کافرانو قبوله نه کړه د کافران. درېیمه درجه صرف د مسلمانانو دپاره وه چې دا هدایت الله صرف مسلمانانو ته کړی دی. نو مسلمانان چې کوم دي دی هغه هدایت کمزوري، نو د قرآن د وجې دی هغه هدایت ډېر شي، دی د ګناه نه بچي. په دې پوه شوې؟ للمتقین اوس د متقیانو دپاره. ټیم شته دی که بس کو دا بیا سبا وکړو. صحیح دی صحیح دوستو، بیا به لږ الف لام میم. عالم دی الله پاک په معنا د دې حروف باندې. ذالک الکتاب دا ها کتاب دی لا ریب چې هیڅ قسمه شک نشته دی فیه په دې کې، یعنی په دې قرآن کې. هدن دا قرآن هدایت دی للمتقین، د متقیانو دپاره. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه. الله ته زموږ راضي شي. خدای زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. الله موږ څه وویل څه مو واورېدل، اله العالمین موږ له عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. اله العالمین څومره کمې کوتاهۍ د درس کې زموږ شي موږ ته معاف کړي. اله العالمین زموږ دا درس قبول او منظور کا. اله العالمین زموږ ټولو نه راضي شه. الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشه. اله العالمین چې کله موږ نه مرګ راولي چې زموږ نه راضي. اله العالمین زموږ ټولو مسلمانانو نه راضي شه. الله دلته چې څومره ملګري حاضرېږي، اله العالمین ټولو ته د قرآن پوهه سمجھ ورکړه. اله العالمین دې کې څومره قرضداري قرضونه اخلاص کا، څومره بیماران دي بیماری ختم کا. اله العالمین څومره پریشانه حال دي پریشانۍ ختم کا. خدای څومره ناحقه بندیوان دي د بند نه آزاد کا. اله العالمین دې مجمع کې چې چا په زړه باندې څومره شرعي حاجتونه الله ټول د خپل غیب خزانونه پوره کا. څومره جایز ارمانونه الله ټول د خپل غیب خزانونه پوره کا. اله العالمین زموږ ټولو نه راضي شه. اله العالمین زموږ په زنانو د حیا د عزت صادر نه راواچوه. والدین محترمین د مکامل مغفرت نصیب کا. د دې درس ثواب زموږ ټولو مردگانو ته ورسوه. الله خاتمه زموږ ټولو د خیر او ایمان کا. الله په وخت ځان قدم ضرورت وسیله سره په دې زموږ د کلمې چا چې لا اله الا الله محمد رسول الله.